ښوونځی ستاسې په کور کې د ستر څښتن تعالی په سپېڅلي نامه د انعکاس راډیو تلویزیون لیدونکو او اورېدونکو په خاص ډول ګلالیو زده کوونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم په دې هیله چې ټول راته خوښ خوشحاله او صحتمند یاست په خپلو کورونو کې د خپلو تلویزیونو ترڅنګ ښوونځی ستاسې په کور کې ځانګړی پروګرام له موږ سره وینئ زه امیر احمد مهماني یم ستاسې لپاره د 10 ټولګي د ریاضي ښوونکی ګلونو زده کوونکو زموږ او ستاسې نننی درس که تاسې تلویزیون مخ ته وګورئ سکرین ته تاسو ته بهتره معلومیږي او لیکل شوي چې زموږ او ستاسې نننی درس د مماس معادله او د مماس اوږدوالی دی څنګه موږ کولی شو چې د مماس معادله پیدا کړو د مماس اوږدوالی پیدا کړو مخکې له دې نه چې د مماس معادله او د مماس په اوږدوالي باندې وغږیږو لومړی موږ او تاسې مماس تعریفوو هغه مستقیم خط چې د یوې منحني سره یوه ګډه نقطه لري دې ته موږ او تاسې مماس وایو داسې به نه وایو چې هغه مستقیم خط چې د یوې دایرې سره کیدای شي دا پارابول وسي کیدای شي هایپرابول شي کیدای شي بیضوي شي نو موږ وایو داسې وایو چې هغه مستقیم خط چې د یوې منحني سره یوه ګډه نقطه ولري نو موږ وایو نومولی مستقیم خط چې دی په منحني باندې څه قسم دی مماس دی د دې لپاره ګلونو زده کوونکو چې موږ او تاسې د مماس معادله پیدا کړو دوه خبرې په پام کې نیسو دواړو خبرو ته متوجه کوم دواړه خبرې به تاسې د درس په جریان کې وګورئ توجه مو غواړم نظر شکل ته که تاسې وګورئ دا یوه دایره ده د قایم وضع کمیتو په سیستم کې موقعیت لري د دغه دایرې مرکز چې دی د سی ایچ او کا یوه اختیاري نقطه ده په دغه نقطه کې د دایرې مرکز چې شی ده ګلونو زده کوونکو واقع دی دا د ایچ پانه او دا ده که په دغه نقطه کې دایرې چې شی دی مرکز واقع دی آرت د دایرې څه قسم ده شعاع ده په دغه دایره باندې ګلونو زده کوونکو د ال یو مستقیم خط مماس رسم شوی دی دغه مستقیم خط چې دی دغه دایرې سره چې په کومه نقطه کې مماس دی د پی ایکس وای په نقطه کې د دغه دایرې سره څه رقم دی مماس دی موږ څنګه کولی شو چې د دغه مستقیم خط اړوند معادله لاسته راوړو ګورئ ګلونو زده کوونکو تاسو لږ فکر وکړئ زه راځم اول د دغې نقطې او د دغې نقطې ترمنځ فاصله پیدا کوم کله چې دغه فاصله ما پیدا کړله همدغه فاصله د دغه دایرې څه کېږي شعاع کېږي نو زه څنګه چل کوم ګلونو زده کوونکو ګورئ متوجه شئ تاسې زه د دغه دوو نقطو ترمنځ فاصله خپله چې ما پیدا کړله شعاع یا زه د دغې نقطې او د دغې نقطې ترمنځ چې دا دوه نقطې دي زه دغې دوو نقطو ترمنځ هغه میل لاسته راوړم د میل د پیدا کولو لپاره موږ او تاسې لیکو چې میل مساوي کېږي دا هغه مستقیم خط چې دوه نقطې معلومې وي دا یو مستقیم خط دی یو مستقیم خط دی دوه نقطې معلومې دي دی موږ هغه میل لاسته راوړو میل مساوي کېږي موږ رابطه لرو چې وای دوه منفي وای یو پر ایکس دوه منفي ایکس یو نو ګلونو زده کوونکو وای دوه منفي وای دا زموږ او ستاسو دپاره ګلونو زده کوونکو دا څه شی دی وای دوه دی او دا زموږ او ستاسو دپاره ایکس دوه دې ته زموږ او ستاسو ایکس یو او دې ته موږ او تاسو ګلونو زده کوونکو وای یو وایو نو زه لیکلی شم چې په دې شکل باندې چې میل مساوي کېږي وای دوه منفي وای یو یعنې لیکمه چې کا منفي وای یو پر ایکس دو منفي ایکس یو ایکس دو زموږ او ستاسو ایچ دی ایچ منفي ایکس یو دا ګلونو زده کوونکو موږ او تاسو سره د دغه مستقیم خط څه شی شو میل شو د بل طرفه موږ او تاسې د نهم ټولګي په ریاضي کې لوستي دي چې شعاع چې دا د دایرې شعاع په مماس باندې د تماس په ټکي کې عمود ده دا د دایرې شعاع ده دا د مماس باندې د همدلته تماس په ټکي کې ګلونو زده کوونکو څه رقم ده عمود ده دغه ځای کې دا 90 درجې زاویه جوړه کله چې دغه مستقیم خط په دغه مستقیم خط باندې عمود شو یعنی موږ وایو چې مثلا دا ال یو شو دې ته زه ال دوه ویم یعنی کله چې د ال یو خط عمود شو د ال دوه په خط باندې نو موږ وایو چې د دې دواړو خطونو د میلونو د ضرب حاصل مساوي له څه سره دی منفي یو سره دی نو دا میل چې دی دا خو د دې دپاره میل شو زه اوس د دې میل څنګه پیدا کوم د هغې مستقیم خط دپاره چې زه د هغه میل پیدا کړم که دا زه په ام یو سره وښیم نو د ام دوه دپاره زه داسې لیکلی شم چې ام دوه مساوي کېږي اشاره به یې تغییروئ اشاره منفي او د همدغې معکوس د دې معکوس نو دا به داسې لیکو چې ایچ منفي ایکس یو پر کا منفي وای یو دا دغه مستقیم خط میل شو د دې مستقیم خط میل موږ او تاسو ته لاسته راغی چې په دغه نقطه کې په دغه دایره باندې څه رقم دی مماس دی اوس ګلونو زده کوونکو که تاسو لږ سوچ وکړئ او لږ فکر وکړئ تاسې موږ او تاسې تیرو درسونو کې ولوسته که چیرې د یو مستقیم خط یوه نقطه او میل معلوم وي د نوموړي مستقیم خط معادله څنګه لاسته راوړو ګوره میل هم معلوم دی او نقطه هم معلومه ده نو د هغه مستقیم خط معادله چې میل او یوه نقطه یې معلومه وي وای منفي وای یو دا مساوي کېږي د ام ضرب ایکس منفي ایکس یو د دغه رابطې نه لاسته راوړو وای منفي وای یو وای یو هماغه وای یو خپله دا مساوي کېږي میل دا دی موږ او تاسو لاسته راوړی میل ایچ منفي ایکس یو پر کا منفي وای یو ضرب د ایکس منفي ایکس یو
ګلونو زده کوونکو دغه رابطه چې موږ او تاسو لاسته راغله دغه رابطه ګلونو زده کوونکو موږ او تاسو سره د مماس معادله ده یعنې موږ او تاسو د یو مستقیم خط د مماس معادله له دغه رابطې نه لاسته راوړلی شو چې وای منفي وای یو دا مساوي کېږي منفي اچ منفي اکس یو پر کا منفي وای یو ضرب د اکس منفي اکس یو. کولی شئ تاسو په خپل کتاب کې هم دغه رابطه وګورئ او دغه رابطه ستاسې دپاره د مماس معادله ده. دغه رابطه کې ګلونو زده کوونکو اوس موږ او تاسې دوه خبرې په پام کې نیسو. که چیرې اچ کا صفر شي یعنې که چیرې د دایرې مرکز د قایم سیستم په مبدا کې واقع وي بیا د مماس معادله کوم قسم راځي او که چیرې د دایرې مرکز اچ کا وي خپله نو بیا د دایرې مماس معادله سره کم ده ده. که چیرې ګلونو زده کوونکو دلته ولیکم که اچ مساوي کا مساوي صفر وي که چیرته اچ او کا دا مساوي له چې سره صفر سره شو نو موږ او تاسو بیا داسې لیکلی شو ګلونو زده کوونکو چې وای منفي وای یو دا مساوي کېږي منفي دا به هم صفر شي لیکو چې منفي اکس یو دا به هم صفر شي منفي وای یو ضرب اکس منفي اکس یو په نتیجه کې وای منفي وای یو وای منفي وای یو دا مساوي کېږي دا منفي تقسیم منفي بیرته مثبت شو بیرته هماغه عمومي علامه پاتې ده اکس یو پر وای یو ضرب د اکس منفي اکس یو. ګلونو زده کوونکو دا د هغه مستقیم خط د مماس معادله ده له موږ او تاسو سره چې مرکز یې د قایم سیستم په مبدا کې واقع وي. دغه شکل به ستاسو په ذهن کې پروت وي خو که په دې باندې تاسو یو سلسله مراتب اجرا کړئ دا په دې شکل باندې زه اوس لیکلی شم. دلته ګورئ ګلونو زده کوونکو چې د تخته کې هلته ځای نشته دی دغه هلته لیکو. که چیرې ګلونو زده کوونکو زه دواړه خوی په وای یو کې ضرب کړم دا زه داسې لیکلی شم چې وای وای یو داسې لیکلی شم دا وای دواړه خوایم دې کې ضرب کړي منفي وای یو ضرب وای یو مربع دا مساوي کېږي. دا دې کې ګلونو زده کوونکو ور ضرب کوي منفي اکس یو ضرب اکس او منفي ضرب منفي مثبت اکس یو مربع. دا ګلونو زده کوونکو لږ په ترتیب لیکم وای یو دا به دې خواته کم مثبت اکس یو دا به مساوي شي دا که زه اخواته کم ګلونو زده کوونکو اکس یو مربع او جمع وای یو مربع دا لیکلی شم چې وای یو جمع اکس یو دا مساوي کېږي اکس یو مربع جمع وای یو مربع دا مساوي د چی سره دی ګلونو زده کوونکو د آر مربع سره دی. د دې قیمت اکس یو مربع جمع وای یو مربع مساوي آر مربع کېږي. نو دا موږ او تاسو سره د مماس څه شی شوله د مماس معادله شوه. د کوم مماس معادله شوه؟ د هغه مستقیم خط د مماس معادله شوه چې په داسې یوه دایره باندې مماس وي چې د نوموړي دایرې مرکز د قایم سیستم په مبدا کې واقع وي. کولی شئ د دې رابطې نه هم لاسته راوړئ او کولی شئ تاسو د دې رابطې نه هم چې شی کوئ تاسې لاسته راوړئ. دا د هغه دایرې د مماس معادله ده چې د نوموړي دایرې مرکز د اچ او کا یوه نقطه وي په اچ او کا کې څه شی وي واقع وي نو بیا دایرې مماس معادله په دې ډول ده. ګلونو زده کوونکو ستاسو د کتاب لومړنی مثال دی ګورئ ورته. مثال په دې ډول دی وایي د هغه مستقیم خط معادله پیدا کوي چې د پی درې او څلور په نقطه کې پی درې او څلور په نقطه کې په اکس مربع جمع وای مربع مساوي 25 په دغه دایره باندې څه شی اوسي مماس اوسي. ګورئ ګلونو زده کوونکو توجه مو غواړم را سره پاتې شئ. زه لیکلی شم چې اکس مربع جمع وای مربع مساوي 15 دا زه داسې لیکم چې اکس مربع جمع وای مربع مساوي کېږي د آر مربع سره. نو آر مربع قیمت خو موږ او تاسو سره 15 دی که دواړو خواونه زه جذر واخلم د آر قیمت به 15 آر قیمت به 15 شي. اوس معادله موږ داسې لیکو چې اکس یو جمع وای یو دا مساوي کېږي آر مربع سره. کولی شو موږ او تاسو داسې ولیکو نو اکس یو زموږ او ستاسو څه شی دی درې دی وای یو د وای یو قیمت څه شی دی څلور دی مساوي آر مربع د آر مربع قیمت 15 دی نو 3x جمع څلور وای مساوي 15. دا ګلونو زده کوونکو موږ او تاسو سره د هغه مستقیم خط معادله شوه چې د 3 او 4 په نقطه کې په اکس مربع جمع وای مربع مساوي 15 دایره باندې څه شی وي مماس وي. که چیرې دا تاسې رسم هم کوئ د وضع قیمتو په سیستم کې تاسو ته بهتره معلومه شي چې دغه مستقیم خط چې دی په دغه نقطه کې په دغه دایره باندې سره کوم دی ګلونو زده کوونکو مماس دی. ګلونو زده کوونکو د کتاب دوم مثال دی وایي تاسې د هغه مستقیم خط د مماس معادله پیدا کړئ چې په دغه نقطه کې په هغه دایره باندې چې مرکز یې دغه وي څه وي مماس وي. موږ او تاسو ګلونو زده کوونکو د دې لپاره داسې یو عمومي معادله ولوستله چې وای منفي وای یو دا مساوي کېږي منفي اچ منفي اکس یو پر کا منفي وای یو ضرب د اکس منفي اکس یو. دا زموږ اکس یو دی ګلونو زده کوونکو دا زموږ او ستاسو لپاره وای یو دی دا اچ دی ګلونو زده کوونکو او دا کی دی. توجه مو غواړم ګلونو زده کوونکو متوجه اوسئ لیکو چې وای منفي وای یو د وای یو قیمت څه دی 15 دی دا مساوي منفي
اچ د اچ قیمت موږ او تاسو سره یو دی منفي 3 پر کا منفي یو د کا قیمت 2 دی 2 منفي څو 15 ضرب د ایکس منفي ایکس یو د ایکس یو قیمت موږ او تاسو سره څو دی ګلونو زده کوونکو 3 دی د دې لپاره دا اوس موږ په دې شکل لیکو چې وای منفي 15 دا مساوي کېږي منفي یو منفي 3 منفي 2 منفي 15 منفي 3 ضرب ایکس منفي 3 دا د په ترتیب سره لیکو چې وای منفي 15 دا مساوي کېږي منفي تقسیم منفي مثبت منفي 2 پر 3 ضرب ایکس منفي 3 ګلونو زده کوونکو د سوال د حل لپاره موږ او تاسو دا نور هم دا معادله موږ او تاسو ساده کوو زه کولی شم دواړه خواوې ټولې په دریو کې چې کوم ګلونو زده کوونکو ضرب کړمه 3 په وای کې 3 وای منفي 15 دا مساوي کېږي منفي 2 ضرب ایکس منفي څو 3 که غواړم چې نور هم ساده کړم نو لیکم 3 وای منفي 15 دا دې کې ضربه وګلونو زده کوونکو منفي 2 په ایکس کې منفي 2 ایکس او مثبت شپږ کولی شو ټول حدونه د مساوات موږ او تاسو یو خواته کو 3 وای دا چې دې خواته کو مثبت 2 ایکس دا به دې خواته کو منفي شپږ او منفي 15 منفي 21 او مساوي په صفر دا د هغه مستقیم خط معادله شوه 3 وای جمع 2 ایکس منفي 21 مساوي صفر چې د 3 او 15 په نقطه کې په هغه دایره باندې چې د هغه دایرې مرکز د 1 او 2 نقطه ده مماس ده ګلونو زده کوونکو زموږ او ستاسې بل درس د مماس اوږدوالی دی موږ څنګه کولی شو چې د مماس اوږدوالی پیدا کړو که چیرې له یوې بهرنۍ نقطې نه د پي یو خارجي نقطې نه په یوه دایره باندې ګلونو زده کوونکو موږ او تاسې یو مماس رسم کړو موږ څنګه کولی شو چې دغه مماس اوږدوالی پیدا کړو کومې نقطې نه چې موږ مماس رسم کړی همدغه نقطه موږ او تاسې د دایرې د مرکز سره چې کوو وصل کوو د دایرې مرکز راخلو بیرته د هغه نقطې سره چې په کومه نقطه کې دغه مستقیم خط په دایره مماس دی له هغه ځای سره وصلوو موږ او تاسې ته په نتیجه کې یو قایمه زاویه مثلث لاسته راځي او د فیثاغورس د قضیې په اساس باندې موږ او تاسې کولی شو د مماس اوږدوالي لپاره په لاندې ډول رابطه ولیکو ګورئ ګلونو زده کوونکو شکل ته که تاسې وګورئ دغه شکل ته متوجه شئ د پي یو بهرنۍ نقطه ده موږ له دغې نقطې نه په دغه دایره باندې مماس رسم کړه دا مماس شو په دغه نقطه کې د ټي په نقطه کې په دایره باندې مماس دی وروسته موږ څنګه چل کوو ګلونو زده کوونکو وروسته موږ او تاسې داسې کار کوو ګلونو زده کوونکو که تاسې وګورئ له دغې نقطې نه موږ او تاسې دغه نقطه د دایرې له مرکز سره چکو وصلو کله مو چې وصل کړله د دایرې مرکز بیرته موږ او تاسو د دایرې مرکز څخه چې کومه شعاع رسمیږي چې د تماس په ټکي کې په مماس باندې عمود ده دا موږ او تاسې رسمو یو قایمه زاویه مثلث لاسته راځي د دغه قایمه زاویه مثلث څخه د فیثاغورس د قضیې په اساس استفاده کوو داسې استفاده کوو دا خو موږ او تاسې دپاره وتر دی نو لیکو چې د وتر مربع دا زه داسې لیکم ګلونو زده کوونکو ګورئ متوجه شئ تختې ته اوس وګورئ ښه لیکو چې پي یو سی وتر مربع دا مساوي کېږي د قایم ضلعو د مربعګانو مجموعه پي ټي کل مربع او جمع ټي سی کل مربع دا په دې شکل اوس زه ګورم دې کې زما سره مماس دا دی ګورو چې مماس زموږ او ستاسو سره څه دی پي ټي دی دا دی نو دې لپاره موږ او تاسو ګلونو زده کوونکو داسې لیکو چې پي یو سی کل مربع منفي دا به دې خواته ټي سی کل مربع دا به مساوي شي د پي ټي کل مربع اوس ګلونو زده کوونکو دغه پي یو سی که تاسو وګورئ دلته شکل کې وګورئ تاسو ګلونو زده کوونکو پي یو سی نقطې مختصر چې د ایکس یو وای یو دی او د بل مختصر چې د ایچ او کا دی زه اوس د دغې نقطې او د دغې نقطې ترمنځ فاصله ما ته خپله د خط اوږدوالی راښیي نو زه اوس د دغې دوو نقطو ترمنځ څه پیدا کوم فاصله پیدا کوم ګورئ ګلونو زده کوونکو نو په دې شکل پي یو سی د دوو نقطو ترمنځ فاصله چې موږ او تاسو پیدا کړو نو په دې شکل باندې راځي چې ایکس یو منفي ایچ کل مربع جمع وای دو منفي وای یو کل مربع وای دو منفي وای یو داسې لیکو چې وای یو منفي کا کل مربع او منفي ټي سی که دلته تاسې ګلونو زده کوونکو متوجه شئ دلته وګورئ تاسې ګلونو زده کوونکو دا دایرې څه ده شعاع ده دایرې شعاع ده که نه دې ځای دې پورې نو دا زموږ او ستاسو هغه د آر دپاره قیمت نو دا لیکو چې آر مربع دا مساوي شي د پي ټي چې موږ او تاسو سره کوم مماس دی ګلونو زده کوونکو که دواړو خواو موږ او تاسو چې څه واخلو جذر واخلو نو پي ټي به مساوي شي د ایکس یو منفي ایچ کل مربع جمع و یو منفي کا کل مربع او منفي آر مربع ګلونو زده کوونکو دغه کومه رابطه چې موږ او تاسو ته لاسته راغله د دغې رابطې له مخې موږ او تاسو کولی شو چې د یو مماس اوږدوالی څه کړو پیدا کړو یعنې کله چې په یوه دایره باندې یو مستقیم خط مماس وي د نوموړي خط اوږدوالی به څومره وي له دغه دایرې رابطې څخه موږ او تاسو لاسته راوړو ګورئ ګلونو زده کوونکو تاسو به څنګه چل کوئ یوه نقطه به درکړي درته وایي د دغې نقطې نه په دغه دایره باندې مماس رسم شوی اوږدوالی پیدا کوئ
همدومره کفایت کوي چې تاسې له هغه نقطه راواخلئ په دغه دایره کې د ایکس و وای په ځای چې کې تاسو قیمتونه وضع کوئ. خو که چیرې دایره داسې شکل ولري چې ایکس مربع جمع وای مربع وي، که چیرې دایره داسې وي چې 5 ایکس مربع جمع 5 وای مربع، 6 ایکس مربع جمع 6 وای مربع، 8 ایکس مربع جمع 8 وای، بیا به تاسو ټولې خواوې هغه د ایکس مربع یا وای مربع کو ضریب چې ټول هغه خو مساوي ده، د ا او بي قیمتونه خو مساوي په دایره کې، په هغه به ټولې خواوې تقسیم کوي، دایره به ساده شکل ته ویسي. وروسته به د ایکس وای په ځای هغه نقطې قیمتونه وضع کوي او ټول به د جذر لاندې ګلونو زده کوونکو تاسو څه کوئ واخلئ. اوس تاسې د کتاب لومړني مثال ته زه په هغه باندې کار کوم. ګلونو زده کوونکو ستاسو د کتاب مثال داسې دی، وایي د -15 او 10 د دغې نقطې څخه سمه ده. په دغه دایره باندې چې کوم مماس موږ او تاسې رسموو 15 ایکس مربع جمع 15 وای مربع جمع 14 ایکس جمع 12 وای منفي 10 مساوي 0. په دغه دایره چې کوم مماس رسمیږي تاسې دغه مماس اوږدوالی څه کوئ پیدا کړئ. ګورئ ګلونو زده کوونکو موږ او تاسې څه کوو، اول د دغې دایرې معادلې ټولې خواوې موږ او تاسې په 15 باندې څه کوو تقسیم، تر څو دا ساده شي. دا به د شي چې ایکس مربع جمع وای مربع په 15 تقسیم کو 14 پر 15 ایکس جمع 12 پر 15 وای منفي 10 پر 15 او دا مساوي په چی سره شي 0 سره شي. ګورئ ګلونو زده کوونکو اوس د دې لپاره موږ او تاسې دا په ساده شکل چې ولیکو ایکس مربع جمع وای مربع جمع 14 پر 15 ایکس جمع 12 پر 15 وای منفي 2 او دا مساوي په چی سره شي 0. ټولې خواوې موږ دا هم دې خوا ته هم موږ او تاسو په 15 تقسیم کړی دی، 0 چې په 15 تقسیم کې 0. اوس د ایکس او وای په ځای ګلونو زده کوونکو موږ او تاسې هماغه خپل قیمت وضع کوو چې کومه نقطه موږ او تاسې ته لاسته راغلې ده، دا ټول ګلونو زده کوونکو موږ او تاسو له څه لاندې نیسو، له جذر لاندې نیسو. ګورئ داسې چل کوو، د ایکس په ځای به خپل قیمت ولیکو ګلونو زده کوونکو، لیکو چې -15 مربع موږ او تاسو هغه د پی ټي مماس چې کوم یو دی د هغه اوږدوالی ګلونو زده کوونکو چې پیدا کړو، پی ټي مربع پی ټي مساوي کېږي پی ټي مساوي کېږي -15 مربع جمع د وای په ځای به خپل قیمت نه ویشته کړو، د وای قیمت چې دی 10 مربع جمع 14 پر 15 ضرب -15 جمع 12 پر 15 ضرب 10 او منفي څو 2. دا که ګلونو زده کوونکو تاسو اوس ساده کوئ پی ټي دا مساوي کېږي -15 چې مربع کو 15 10 چې مربع کو ګلونو زده کوونکو سل دا به له دې سره اختصار شي، مثبت ضربي منفي منفي کېږي 14 په خپله 14 لس چې په 15 تقسیم کو 2 2 ضرب 12 څلېرویشت او منفي 2. دا ټول ګلونو زده کوونکو د دوم جذر لاندې. دا که تاسو ګلونو زده کوونکو سره جمع او تفریق او ساده کې سمه ده، د دې نه به تاسو ته یو عدد لاسته راشي چې 100 څو کېږي 3 یعنې که چېرې موږ او تاسو 115 115 نه به تاسو 14 تفریق کوئ 4 په سره جمع کوئ 2 نه منفي کوئ نو 103 زر اجازه. دا به د نوموړي مماس اوږدوالی شي چې موږ او تاسو په دغه ډول لاسته راوړ. ګلونو زده کوونکو فعالیت کې سوال دی، وایي د پی منفي 2 او 2 نقطې څخه په ایکس مربع جمع وای مربع منفي 6 ایکس جمع 8 وای مساوي 0 دایره باندې مماس رسم کړئ. نو چون دلته د ایکس مربع او وای مربع ضریب تیار یو د تاسو به ګلونو زده کوونکو دغه نقطه راواخلئ او په همدغه دایره کې به د ایکس او وای په ځای به څه کې قیمتونه وضع کړئ، دا ټول به د جذر لاندې څه کې تاسې واخلئ، تاسو به د مماس اوږدوالی لاسته راوړی وي. ګلونو زده کوونکو زموږ استاد د تحلیلي هندسې یا د 10 ټولګي د ریاضي چې کومه تحلیلي هندسې برخه ده د دغې وروستی درس دی. وروستی عنوان یې وایو د یو مثلث د مساحت پیدا کول. موږ او تاسو ته درسونو کې د مثلث مساحت پیدا کولو باندې غږېدلي وو، هلته تاسو ته ما ویلي وو، هلته ما په 3 حالاتو تاسو ته کار کړی و. هغه حالات چې د مثلث د مساحت د پیدا کولو باندې نن موږ غږېږو هغه په دې ډول دی که چیرې د یو مثلث 3 راسونه معلوم وي موږ څنګه کولی شو چې د نوموړي مثلث مساحت لاسته راوړو. توجه مو غواړم ګلونو زده کوونکو راسره پاتې شئ، زموږ ستاسو وروستی درس دی. له دغه درس نه به وروسته موږ او تاسې د خیر د 10 ټولګي په احصایه باندې کار کوو. راتلونکی درس به وي هغه زموږ اوس د اقتصاد موږ او تاسو په فورمول باندې کار کوو، د فورمول نه وروسته مثال حل کوو او بیا زموږ او تاسې دغه درس نن پای ته رسېږي. توجه مو غواړم ګلونو زده کوونکو د هغه مثلث د مساحت دپاره رابطه چې د هغه 3 راسونه معلوم وي، یعنې که چیرې مثلث ګلونو زده کوونکو موږ او تاسې ولرو او د هغه 3 راسونه موږ او تاسو ته څه شوي معلوم وي، مثلا دا پی یو ایکس یو وای یو دا د یو راس وي ګلونو زده کوونکو، پی 2 ایکس 2 وای 2 او پی 3 ایکس 3 وای 3. که چیرې د مثلث 3 راسونه موږ او تاسو ته معلوم وي څنګه موږ کولی شو د نوموړي مثلث مساحت لاسته راوړو. ګورئ ګلونو زده کوونکو توجه مو غواړم، رابطه یې په دې ډول ده چې اس مساوي کېږي 1 پر 2 ایکس یو ضرب وای یو وای 2 منفي وای 3 به جمع علامه به ایکس 2 ضرب د وای 3 منفي وای یو به جمع ایکس 3 ضرب د وای یو منفي وای 2.
دغه رابطه ګلونو زده کوونکو موږ او تاسو سره به د هغه مثلث د مساحت د پیدا کولو اړیکه ده چې د نوموړي مثلث درې راسونه چې شوي معلوم وي. ستاسو د کتاب لومړني مثال ته وګورئ ګلونو زده کوونکو. اول مثال دی وایي د هغه مثلث مساحت پیدا کوي چې راسې څلورو منفي 5 بي راس څومره وي ګلونو زده کوونکو 5 منفي 6 او د سی راسې ګلونو زده کوونکو وي 3 او 1. موږ غواړو چې د نوموړي مثلث څه پیدا کړو مساحت پیدا کړو. ګورئ ګلونو زده کوونکو توجه مو غواړم x یو د x یو قیمت 4 دی د x دو قیمت 15 دی د x درې قیمت 3 دی وای یو قیمت څو دی ګلونو زده کوونکو منفي 15 دی وای دوه قیمت ګلونو زده کوونکو منفي 6 دی او د وای درې قیمت ګلونو زده کوونکو موږ او تاسو سره څه دی یو دی. اوس راځو موږ او تاسو هغه د مثلث اړوند رابطه مساحت دپاره کوم ده په هغه کې دا قیمتونه وضع کوو. اس مساوي کېږي 1/2 ګورئ x یو زموږ او تاسو سره 4 دی ضرب د وای دو منفي وای درې وای دوه دا وای دوه دی منفي 6 منفي وای درې یو جمع علامه بیا x2 لیکو x2 زموږ او تاسو سره څو دی ګلونو زده کوونکو 15 ضرب د وای درې منفي وای یو وای درې وګورئ تاسو ګلونو زده کوونکو یو منفي وای یو زموږ او تاسو سره منفي 15 دی چې ضرب شي مثبت 15 بشي جمع x3 موږ او تاسو سره 3 دی وبه لیکو چې 3 ضرب د وای دوه منفي وای دوه منفي وای یو منفي وای دوه وای یو منفي وای دوه ګلونو زده کوونکو تاسو وګورئ د وای یو قیمت موږ او تاسو سره څو دی وای یو منفي وای دوه وای یو منفي 15 دی منفي 15 او منفي یو منفي 15 منفي وای دوه منفي 6 دی مثبت 6 بشي منفي 15 مثبت 6 په دې ډول باندې دا به ګلونو زده کوونکو اوس موږ او تاسو ساده کړو چې اس مساوي کېږي 1/2 4 ضرب منفي 7 جمع 15 ضرب د 6 مثبت 3 ضرب 1. ګورئ ګلونو زده کوونکو توجه مو غواړم ګورئ متوجه شئ اس مساوي کېږي 1/2 منفي 28 جمع 10 او جمع څو 3 نو اس به مساوي شي 1/2 10 او 28 2 جمع 3 دا مساوي کېږي 1/2 ضرب د 3 او 2 15 دا مساوي شي 15/2 واحد مربع. ګورئ ګلونو زده کوونکو 15 چې په 2 تاسو تقسیم کړئ 2 اشاریه څو کېږي 2.15 دا ګلونو زده کوونکو د هغه مثلث مساحت شو چې یو راسې 4 منفي 15 بل راسې 15 منفي 6 او بل راسې 3 او 1 دی. یعنې که چېرې د یو مثلث درې راسونه معلوم وي تاسو کولی شئ د نوموړي مثلث مساحت د دغې رابطې څخه چې کوئ تاسې لاسته راوړئ. ګلونو زده کوونکو استاد ته په کتو سره وخت نوره موږ ته اجازه نه راکوي. تر بیا چې زه میر احمد مهماني ستاسې په چوپړ کې حاضرېږم خپلو یو بخونکي رب مسپارم ښې چارې